أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فسيج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ عہدهداران د شرپاو نن کونسل ډېر زیات قدرمن شملور مشرانو او حضور السلام علیکم. عزتمندو کوم عزت کوم پرجوش استقبال او کوم مینه ورکړه داسې الفاظ ما سره نشته چې زه د هغې شکریه ادا کړم. عزتمندو مشرانو زموږ ملي مشر آفتاب احمد خان شرپا دی. عزتمندو مشرانو او ننجارانو او جوانانو دا راتلونکی الیکشن دا زموږ د پارټۍ لپاره د دې ټول تحصیلي تنګي د محنتکشو غریبو عوامو لپاره ډېر زیات د اهمیت الیکشن دی. عزتمندو دا یو براه راست الیکشن دی. تېر شوی الیکشن د دې نه بدل و خو انشاءالله زه که نن تاسو ته په دې سټیج باندې موجود یم نو کم از کم داسې یو کسر نشي ویلی چې ما ناظم ته ټلیفون کړی و ما له راغلی نه دی یا زه دفتر ته ورغلی وم ما له راپاڅېدلی نه دی یا یې ما له دا کار نه دی کړی. داسې یو کس ویلی شي او دې ځل له خو داسې الیکشن دی چې دا به براه راست تېر شوی الیکشن کې هم زه ستاسو په ووټ باندې ستاسو مشر په دغه کرسۍ کېنولی او دې ځل هم دا ټکټ چې ما له راکړی شوی دا هغه کس ته زه وایم چې په کوڅه په کوڅه ګرځي او نفاق پیدا کوي. زه ورته وایم اخلاقي ډول پر لږه پکار و چې ملي مشر دا فیصله یې منلی وې او کم از کم ستاسو خلاف الیکشن ته نه ده ولاړ. نن چې د کلیوالۍ د ورورولۍ په خیال غواړي دا یو سازش دی. دا ټکټ هم په یو سازش طور باندې څلور پنځه کسه نور هم په یو سازش طور باندې ولاړ دي. کوم ځای چې زموږ د ووټونو ګل دی هلته داسې خلک منځته ودرېولي دي چې راسئ 200 ووټونه خراب کړو د دې ووټونه کم کړو. زما په خیال د 200 ووټونو مطابق خلک یې موږ ته بې شماره ځایونو کې داسې ودرولي. خو نن ورته زه دا وایم که دا ټکټ چې ماله دی دا ته چې کومه خبره کوې د شرپاو خلک په سیاست پوهه خلک دی. دا ټکټ خو ماله دی د شرپاو عوامو راکړی. تاسو راکړی که نه وایي تاسو راکړی که نه او هغه که دا خبره کوي چې بیا به تاسو کارونه پسې ډکي ته ځئ. تاسو ما ته ووایئ تاسو په دې تېر شوي ځل کې کوم کار پسې ما پسې ډکي ته راغلي یې چېرته راغلي یې انشاءالله او انشاءالله دغه زموږ حجره ده او هلته به ناست دي هلته به منصوبې هم راوړو د دې کلي مسلې به هم حل کوو. چېرته به د تګ راتګ ضرورت نه وي. عزتمندو مشرانو دې ځل دا الیکشن ډېر زیات اختیارات یې ورکړي.
چیرمن لا انشاءاللہ پنرلسم تاریخ باندې با دغه ډول ختمیږي چې کومه تاسو په دفترونو باندې د مختلفو افسرانو انتظار کوو د ملاقات ټیم به ورکوو د 19 تاریخ نه بعد دغه محکمې به ستاسو ماتحت کوي انشاءالله تاسو به د تحصیل باندې راز کوئ دلته ترقیاتي کارونه په دې غونډه ضلع کې په دې صوبه کې تاسو لیدلي چې دا زموږ ملي مشر کړي نن ډېره زیاته د افسوس خبره ده زموږ د تحصیل لپاره د دې نه مخکې که وګورئ چې زموږ مشر به په اقتدار کې و د دې تحصیل عوام به دا یوازې خپله صوبه نه په پنډۍ او اسلام آباد او په لاهور کې نوکران کېدل نن تاسو وګورئ نن په مومند ډیم کې څومره د افسوس خبره ده نن زموږ دومره نااهله مینې دی چې هغه دا تپوس قدر ته نشي کولی چې کم از کم دلته د ملازمینو حق خو د دې تحصیل جوړېده د دې ضلعې جوړېده نن د پنجاب نه انجینرانو نور خلک راغلي دي او دلته نوکري کوي او زما او ستا بچی چې کومه دی هغه بېروزګاره ګرځي څومره د افسوس خبره ده آیا نن باندې کمې مخصوص و کله مخصوص و کمې مخصوص و کله مخصوص و آیا په 19 تاریخ باندې به د تحصیل په دې الیکشن کې د دغه کمي دا کمې کوتاهۍ چې شی کوم دی چې موږ ته شوي وو د هغې ازاله به کوو که نه به کوو کوو به که نه انشاءالله دا کم استقبال چې دا زموږ د 20 پروګرام دی په یو ورځ کې په یو کلي کې د 20 میټینګ دی زموږ اول یو میټینګ به د یو بل د درونو کوم چې په دې محلو کې کوم استقبال وشو د درونو ګروپونو منځ په مختلفو میټینګونو کې حاضرونه په موږ ګلونه خلکو نه چا ورکړه نن چې ما په دې کلي کې دا کومه جوش او جذبه هم په مشرانو کې هم په نوجوانانو کې هم زموږ په دې راتلونکي مستقبل په دې ګلانو ماشومانو کې ما دا ولیدله نن چې ما د دې ماشومانو دا جذبه ما ولیدله او د هغوی د خولې نه مې د قومي وطن پارټي او زما د زنده‌باد اوازونه ما واورېدل نو دا د دې خبرې عکاسي کوي چې نن د دې شرپاو په کور کور کې هم په دې باندې بحث کېږي چې انشاءالله دا راتلونکی الیکشن چې کوم دی دا ګټه د قومي وطن پارټۍ ده ځکه